په پېښور کې په مختلف واقعاتو کې 15 کسان قتل شوي دي. په یو واقع داسې ده چې خاوند لګي شوی دی، ښځه ویشتې ده او بیا خودکشي کړې ده. دوه واقعات داسې دي چې زامن لګي شوي دي او خپل پلارانې وژلي دي. 1300 روپو تنازع باندې یو کس زخمی شوی دی او دغسې یو د کرایم بله واقع چې کوم د هغه هم دغسې شوې ده. ټول تفصیلات تاسو سره شیر کوو. پهلنۍ واقع تفصیل څه داسې دی چې د پولیس وینا دا ده چې ردي ته اطلاع میلاو شوه چې په چارخ بالا ماڼۍ تاڼې پولیس وینا ده چې دې ته اطلاع میلاو شوه چې په چارخانه روډ باندې جهانگیر آباد کې خیر الله نومي کس چې کوم دی دا په کور کې قتل شوی دی. پولیس وی کله چې دی لاړل نو د خیر الله ښځې دې ته بیان ورکړو چې او د زوی دی د 20 کال سمیع الله هغه لګي شوی دی او د خپل پلار خیر الله په چاقوانو وهلی دی او مړ کړی دی. وجه دا ده د ښځې پولیس ته ویلي چې د خاوند دا کردار صحیح نه او د عمل هم صحیح نه نو د څو پیرې دي منې کړی خو دی نه منې کېدو. په دې وجه باندې دا زوی لګي شو پلار قتل کړ. دویمه واقع چې کوم د هغه هم د بالا ماڼۍ تاڼې په حدود غیاث آباد کې شوې ده چېرته چې اکرام الله نومي سړی قتل شوی دی او د اکرام الله چې کوم دی د په حالت نزه کې رپورټ درج کړی او پولیس ته یې ویلي چې یاره د زامن دي د په کور جایداد کې مې څه وغوښته او د کور اخراجاتو باندې مې د سره هر وخت جګړې کولې. دی وی د زوی اکرام الله هغه سلمان د اکرام الله زوی دی سلمان چې کله د خپل پلار سره جګړه کړې ده بیا د سلمان هم باروتی دی پلار چې کله باروتی دی نو سلمان پې ډزې کړې دي او د خپل پلار یې ویشتی دی بیا دی زخمي و بیا دی په هسپتال کې مړ شوی دی. د قتل بله واقع چې کوم ده هغه د سوکنو تاڼې په حدود کې شوې ده چېرته چې سوکنو تاڼې پولیس ته د نوې قلا نه یو لاش میلو شوی او بیا د هغه لاش شناخت چې کوم دی هغه د مظهر ولد میر حبیب سګنه سمرباغ لویردیر د نوم نه شوی دی. بیا د رور راغلی دی ګل حکیم هغه پولیس ته ویلي دي چې یاره د رور خو د مدرسې او د جومات د چاندې دپاره پېښور ته راغلی او دلته نامعلوم کسانو قتل کړی دی. دی په چا دعوه نه ده کړې. د قتل بله واقع چې کوم ده هغه د فقیر آباد تاڼې په حدود سید آباد کې شوې ده چې چېرته چې شمس نومي کس اول خپله ښځه ویشتې ده او بیا ځان ویشتې دی. د دې کې دا شمس چې کوم دی مړ دی او د ښځه زخمي ده. د پولیس وینا دا ده چې دا شمس ذهني مریض و د فیملي ته ویلي چې کله کله په ده باندې داسې چلو شو دی ډېر زیات حد پورې غوسه شو او بیا به داسې عمل یو کو څنګه چې دا کړی دی. بله واقع چې کوم داسې چې ما تاسو 1300 روپو په تنازع باندې په فقیر آباد نمبر 2 کې یو دکاندار چا 1300 روپۍ قرض و د کولډ ډرنکس او د نورې سودا بیا ته کله خپلې پیسې غوښتې نو هغه له نه ورکولې. دکاندار نوم دی حبیب الله. د حبیب الله بیا چې هغه 1300 روپۍ قرض ورکړی نو هغه سړی راغلی دی هغه د حبیب الله بیا ویشتی دی زخمي دی. بل د قتل واقع چې کوم ده هغه د داوودزو تاڼې په حدود کې شوې ده چېرته چې د پېښور های کورټ مخې ته چې کوم کار پارکینګ دی د دې منشي و نورزمان ولد تاج الرحمن دا و د میاګوجرو دی د دلته خپله ډیوټي ختمه کړه دغه کار پارکینګ منشي